بل دغه راواخله د بار د پر دا میک چې دی کې ولګو رفي دا میک به دې سره کار کوي الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورزاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي نورا وهدى اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. قابل احترام علماء کرام، او قابل احترام د دې ختم زمون دو ائمه حضرات مولانا شفیق صاحب او قاری فیاض صاحب، او بیا ډېر د قدر وړ او قابل احترام هغه سپینګیري چې په دې ټول ختم کې شریک پاتې شو. او زه ختمونو له ډېر زما داسې مقیم راغلی دي چې په یو شپه باندې مې دو ختمونو له تلی ما. نو د امام نه او د قاري صاحب نه اول تپوس کوم چې د مشرانو څه حالت دی. نو قاری صاحب نن په خپلو مشرانو باندې شمله تړلې وه. مولانا صاحب ما ته د دې محلې د مشرانو د عظمت خبره وکړه. دویم د کشرانو تپوس کوم، او ډېر خوند هغه جماعتونه او مجلسونه کوي چې په کومو کې ځوانان موجودي. جماعتونه په اعمالو نه آبادېږي. په اعمالو آبادېدل خو دې ته وایي چې یو څو بوډاګان د جماعت په ګوټ کې کېنوه، تم گوش نشینی میں خدا ڈھونڈ رہے ہو.
वो आतिश नमरूद में राजदार बने थे। ए शेख बहुत अच्छी मकतब की फिजा लेकिन बनते हैं बयाबा में फारूकी व सलमानी। ځوان به اجرو کې کریم بوټ کوي، ځوان به د شپې په ګراونډونو کې ګرځي، ځوان به په درو او تنګو کې ګرځي او سار به بابا لاش په اوږه کړی یو په لاره به را رواني. په هغې بوډاګانو چې جوماتونه آباد شي نو ځمکه پې لعنت لیږي. د شپې تهجد، د قرآن کریم تلاوتونه، په زرګونو پیرې تسبیحات، د الله په دربار کې په چغو چغو جړېدل، دا د مؤمن شان دی. خو د دې مؤمن او سپینګیري نه به د دې تپوس کیږي چې کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. بابا بانگ خود جماعت نه قضا کې، په دې وړومبي سب کې د امام په ځای چې ستاسو قدرېږي لکه د پیر مذهب کنځلي دومره دې بدي شي. د ختم د پاسه ختم، د ذکر د پاسه ذکر، د تلاوت د پاسه تلاوت، د تهجد د پاسه تهجد. خو شاته د کور حالت څه دی، د بچو حالت ته څه دی، د هغې لښکر حالت څه دی، د کم لښکر چې ته شپنکې. او دا شپنکې ما ته محمد رسول الله ویلی دي، ما ته فی فخر دی. کلکم راع، هر یو سړی شپنکې دی. زما د امت هر مشر شپنکې دی. او شپنکې هغه شپنکي ته ویلی کېږي چې زمونږ د دې مشرانو خو به ډېره واسطه پاتې شوي، خو دا کشران هم پوهېږي اوس چې کنډک د بیزو رواني او د چا فصل ته بیزه خوله واچوي نو یو شپېلی هغې وایي، او په شپېلي باندې نیمه پاڼه بیا پاتې، دې ته ویلی کېږي. من خو بې ادبي دې مافي د هغه بیزوګرو نه هم لاندې امت یو. من خو د هغه شپنکي منصب نه هم راغورځېدلي وو، هغه هم شاته پرېښی دی. قرآن کریم د انقلاب او د بدلون کتاب دی. او دا نن دوه حفاظ وروڼه، بلکې دا خاندان چې علمي خاندان دی، دا ستوري دي په مخ د ځمکه د الله په نیس. ما تا ته خو ملا سپخ کارېږي، مولوي صاحب دا خو چڼې مڼې دي. ما ته خو فخر په دې خبره دی چې زوی مې FCPS کړی دی، ما ته خو فخر په دې خبره دی چې زوی مې انجینیرینګ کوي، ما ته خو فخر په دې خبره باندې دی چې زوی مې دوبۍ او ملیشیا کې درهم دینار ګټي، ما ته فخر په دې خبره باندې دی چې زوی مې د لادو بادو روپۍ را پیدا کوي او ماله ډېر جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده. بس د مال په تصور کې پروت دی، دا شماري او شماري، شماري او شماري، شماري او شماري. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دی په دې شماره کې لګیایي لګیایي لګیایي، او په دې کې نیټه راشي، جبرائیل علیه السلام دروازه وټکوي. دی بیا ډېر وایي چې لږ مې پرېږدوه، بوډۍ مور مې ده چې په دې دواړه مخه مې ښکل کړي، یو ښایسته زوی مې دی د واده په 20 کاله پس شوی دی چې لږ یې ښکل کړمه، لږ دې خپل کور ته ورشم او سلامي ورسره وکړمه، یو نظر په دې خپل جیداد او په دې غر او لر او بر په دې تنګو درو ور واچوم. اسرائیل علیه السلام به ورته وي چې قانون دا دی چې لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. دی د مال په دې چغو ترانو کې دنیا کې مړي، ټول عمر خپله پوله وړي او د بل په پټي کېږدي، ټول عمر خپله پوله وړي او د بل په پټي کېږدي، ټول عمر دی پردي تنګي او پردي درې ته لاس ورچوي، ټول عمر دی د مال نه چاپېره ګرځي. د ده معیار په دنیا کې مال او دولت دی. مرګ ورته دې حالت کې راغلی دی. قیامت په ورځ هم چې میدان حشر کې دی راپاسي، لکه خوب کې چې سړی خوب نه راپاسي،
نو دی به هلته کې هم دقه تصور د دنیا والا حال کی دنیا کې خو چې تکلیف راځي مصیبت راځي ضرورت راځي نو د پیسو تصورول راځي که نه زوی له واده کول غواړي لور له واده کول غواړي اسپتال کې اپریشن کول غواړي علاج کول غواړي نو پیسې ضرورت اول راځي قیامت په ورځ باندې هم چې د میدان حشر کې راپاس یو تکلیف وویني دی به هلته هم وایي چې مالی مالی زما مال او زما مال فرشتې به وایي چې دا لا څنګه سړی دی وإن ماله من ماله ما لبس فأبلى أو أكل فأفنى وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس دا لا څنګه سړی دی د مال خو دنیا کې اکه مالو چې خوړلی و د چا مال کم دی چې وی خوړو زما په کور کې څه مال دی زما په کور کې هم دکه مال دی چې ما نن ماښام رو جماعتي کې خوړلی دی نور مې نشته زما هم دکه مال دی چې ما غوستی دی زما هم دکه مال دی چې ما پخپو کړی دی زما هم دکه مال دی چې ما نن چت را کړی دی او که زندګي مې نو شپه به وکم زما هم دکه مال دی چې پېشمني کې به پې سحري وکم نور مال زما نشته دی وإن ماله من ماله ما لبس فأبلى د دغه مال دی چې د واغستو زوړ شو او اکل فافنا یا هغه مال دی چې د وخوړو نو فنا شو وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس دا باقي مال د مال نه دی دا خو یو تسلسل دی چې پش در پش په د یو نه بل ته پاتې کېږي د بل نه به بل ته پاتې کېږي او دی به د دنیا نه ځي نو مال او دولت معیار دی خو اصل خزانه دا د دوی د والد صاحب د پاره نن د اصل خزانه د یو پلار د پاره اصل سرمایه د یو خاندان د پاره اصل شمله د پلار او نیکه د پاره هغه شمله د دنیا شمله نه ده هغه شمله د قرآن شمله ده چې چاته ورپسر شوه او د دې اعزاز د دې برکت او د دې عزت دنیا کې شاید چې کم ښکارېږي خو د دې اعزاز او برکت د فرشتو سره دی دا تپوس د هغې نه وکړه دا اعزاز او برکت د الله سره دی چې د قیامت په ورځ به پته لګي چې دا حافظ دا به د لسو کسانو سفارش کوي او عالم دا به د 400 کسانو سفارش کوي د 400 کسانو سفارش کوي انجینیر صاحب به ماله د 100 کسانو سفارش وکړي ماله به ډاکټر صاحب د څومره کسانو سفارش وکړي ماله به استاد صاحب د څومره کسانو سفارش وکړي ماله به بابو صاحب او د پولیس سپایي او پیمس او سیسس افسر د 100 کسانو سفارش وکړي ماله چې د دومره دولت جمع کړی چې د کوګا دا وش خوړ او لون خوړې راله اغوستی دی دا پورې او راپورې ځمکې راله اغوستې دي دغه بچی به د قیامت په ورځ باندې زما تکلیف څومره اوچت کړي په ورځ باندې خو په کار نه راځي یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه هلته خو به ټول شا په شا باندې یار ټول به شا په شا یو پلار به زوی ته نه یوزګار زوی به پلار ته نه یوزګار ورور به خور ته نه یوزګار خور به ورور ته نه یوزګار او دا د ټولو نه معززې او خوږې او درنې او د حیا او د پردې رشته د ښځې او د خاوند رشته دا به ماته شي دا به څوک یو بل ته نه یوزګار نو هغه اولاد زه مبارکباد ورکوم شفیق مولوي صاحب ته او قاري اجاز ته د هغوی والد صاحب دلته موجود دی مولانا ریاض الدین صاحب د هغوی رونه نور د هغوی ټول له کامبېلې نه راغلي دي زه هغوی ته مبارکباد ورکوم دا شمله د عزت تاسو ته په سره ده او په دې باندې خوشحاله شئ فلذلك فليفرحوا قرآن درته ویلی دي فلذلك فليفرحوا د دې والد صاحب ته ذهن ته قرآن ویلی دي فلذلك فليفرحوا الله درته وایي فلذلك فليفرحوا بس په دې خوشحاله شه چې خزانه د علم د قرآن در سره ده په دې خوشحاله شئ چې په سینو کې د بچو حفظ د قرآن پروت دی او د الله تعالی نه شکر او د هغه په دربار کې عاجزي وکړئ قرآن کریم دا د انقلاب کتاب دی او د بدلون کتاب دی او څومره بدلون او انقلاب راوستی دی د هغې زمانې د بیزوګرو نه د هغې د شپنکو نه د اقتدار خاوندان جوړ کړي دي د هغه وخت د ظالمانو نه د عدل او د انصاف علمبردار جوړ کړي دي د سخت خویونو والا د کړک خویونو والا د سختو مزاجونو والا د خلکو نه موم او مومبتي جوړه کړې ده څنګه خلک یې تیار کړی دی
ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنہ ته اعزاز حاصل دی چې دا امیر الامراء دی. په صحابه کرامو کې څوک امیر الامراء نشته. امیر الامراء په دې موجوده ژبه کې ورته سوی کمانډر ان چیف. نو د اوس نه یو 30 کاله مخکې پورې به هم د پاکستان پاین کې دا وه چې د فوجي سربراہ ته به یې سوی کمانډر ان چیف. بیا این کې ترمیم وشو نو دا اصطلاح بدله شو او دې ته اوس وایي چیف آف آرمی سټاف. دا وروستنۍ دویمه اصطلاح ده. د سپاه سالارانو سپاه سالار، د عمراو سردار، د کمانډرانو کمانډر په صحابه کرامو کې ابو عبیده بن الجراح دی. او دا ولې دی؟ د ده په لښکر کې عمر فاروق پاتې شوی دی. عمر فاروق په خپله امیر دی خو د ده سره سپایي پاتې دی. د ده په لښکر کې حضرت ابوبکر پاتې شوی دی. ابوبکر په خپله امیر دی خو د ده سره په یو غزوه کې په لښکر کې سپایي پاتې شوی دی. دته امیر الامراء وایي. نبی علیه الصلاة والسلام د ده متعلق ویلي و چې ان لكل قوم امینا وامین هذه الامه ابا عبیده بن الجراح. د هر یو امت لپاره یو امانتداري، په هر یو امت کې یو ستوری د امانت مثالي نمونی. او زما د امت امانتدار سړی څوک دی؟ ابو عبیده بن الجراح. دا ته قرآن جوړ کړی دی. د غسان خلکو اسلام عیسایانو قبول کړی دی. مدینې ته رالل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله داسې کچه غرمه کې راورسېدل. سفر یې کړی، قافله راله. نبی علیه السلام ته وی چې مونږ له بندوبست وکړه چې مونږ له د مالیاتو امور حل کړي او د ځمکو پولې راله کېدي، ویش راله وکړي. ستاسو غوږ دی که نه چې ویش راله وکړي؟ د اسلام مطابق مونږ له تقسیم وکړي، مونږ ورته پټوار وایو چې پټوار راله وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام د ریاست مشرانو جرګې ته ووی چې دا ملمانه دي دا بوځئ. ائتوني بعد العشیة ابعث منکم رجلا امینا ثم امین ثم امین ثم امین. دا خلک بوځئ چې روټۍ وخوري، سفر یې کړی، غرمه تیره کړي، د ماسپښین په مانځه پسې مال راولئ. زه به د دوی سره یو امانتدار سړی ملګری کم، سم امانتدار، سم ټینګلی امانتدار او سم جخت امانتدار سړی به ملګری کم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام رالل، وی نبی علیه السلام خوله خوځولې ده چې امانتدار سړی به څوک چې دا زه راشم پکې، هر یو وي چې دا ټکي په ما ولګي. ابو عبیده بن الجراح خو د معمول مطابق راغلی دی، خو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل سیرت کې وایي چې په دغه ورځ باندې زه ړومبی رالم او د مخکې سب کې نسې کېناستمه. وایي ما ویلې چې نبی علیه السلام مونځ وکړي نو چې ما ته ووایي، نو زما د منصب خواهش نه و چېرته د مشرۍ. عمر صاحب وایي خو په دغه ورځ نبی علیه السلام د الفاظ ډېر درانه ویلي وو. وایي ما چې د امانتدار د رسول الله سلم د خولې نه ویلی شوي دي چې دا مهر په ما ولګي او زه پای کې شامل شم. نو د مانځه نه وروسته مې چې سلام یې وګرځو د الله رسول را وګرځېدو نو ما دا سینه نیغه نیغه کوله چېرې ما یاد کړي. وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې چاپېره دواړه طرف ته وکتل نو ابو عبیده بن الجراح ناست هغه ته اشاره وکړه چې لاړ شه د دوی سره، اذهب معهم، د دوی سره لاړ شه او د دوی په منځ کې د دوی مالي معاملات حل کړه. ابو عبیده بن الجراح د مال په اعتبار سره، د دنیا په اعتبار سره، د جهل په اعتبار سره، د ظلم په اعتبار سره، د کفر په اعتبار سره په خپل وخت کې د ړومبي صف د قافلې د کاروان مسافرو. خو چې قرآن سینې ته ورکوز شو نو د زمانې امین یې ته جوړ کړ، د زمانې ولی یې ته جوړ کړ، د زمانې سپه سالار یې ته جوړ کړو، یو داسې شخصیت یې ته جوړ کړو چې الله ورپسې شاته عمر او ابوبکر ودرول، د سپه سالارانو د کمانډرانو کمانډر یې ته جوړ کړو، د امیرانو امیر یې ته جوړ کړو. څومره فکر کړی دی دې خلکو، څومره فکر یې کړی دی. د سحر مونږ نه پس په نبی علیه السلام کېناسته، صحابه کرامو ته به یې کتل چې څوک په نو راغلي د هغې به هم جایزه اخسته، څوک چې به راغلي وي د هغې سره به مشغولېده. یو ورځ د سحر مونځ شو، ابو دجانه رضی الله تعالی عنه په منډه منډه لاړ. بله ورځ د سحر مونځ شو، ابو دجانه رضی الله تعالی عنه لاړ. په درېیمه ورځ مونځ شو، بیا هغه لاړ. چا شکایت وکړو د الله رسول ته چې د الله رسوله تاسو سلام وګرځوئ، نو خلاف معمول ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هم دقسې کور ته ځي. نبی علیه الصلاة والسلام ته بله ورځ تپوس وکړو، بله ورځ ته تپوس وکړو چې ابو دجانه دې خوا راشه، ته ولې د سهار د مونځ نه وروسته داسې په منډه منډه روانې، څه تعدید ده؟
نو که زمانه تپوس کو نو مونږ خو به ورته وایو چې غر ته لرګو تلو ګېډي له که د بل نه تپوس کړی نو به چېره ما خو یو 2 جربه تماکو کرلي دي د هغې ګوډه اوبه هم کول غواړي که بل نه تپوس کړی نو هغه به وایي چې ما خو غوا باندې ده او میخره باندې ده زمونږ خو به دا جواب و او که چېرې د سنیازبین غونته په من کې د هغه نه تپوس کړی نو هغه به ورته وایي چې زه خو دا ټیم لږ آرام کومه قیلوله لږه کومه دا ټیم موږ لږ آرام کوو مانځه پسې هغه ته یې وي ته ولې ځې ابو د جانه هغه ورته وایي د الله رسوله وي زما د ګاونډي کجوره پخه شوې ده کجوره پخه شوې ده د هغې کجورې څانګې زمونږ کور ته راغلي دي زما کچ کچ واړه دي او هغه اودی په دې سهر کې نو د شپې ته کجورې مرغو رارتاو کړي زه وختي لاړ شم او کجورې راغونډې کړم چې زما بچي پاسي چې دا پردی کجورې راوانلي دې زمانه کې خو خوبانه یوه لوچۍ وي که نه زما په ګاونډ کې لوچۍ ده او زما کور ته یې څانګه راغلې ده اول خو زه پرېږدم نه خپل کور ته پردی لرګی پټي کې هم نه پرېږدم پټي کې ستا د پټي څانګه به زما کور ته زما پټي ته نه راوړي زړونه دومره تنګ شو زړونه دومره تنګ دي دا به دننه نه راځي د دې وجې نه داسې خلک یې تیار کړل چې د ابودجانه په شانتې چې د بچو تربیت یې په دې انداز کې وکړو موږ څومره د خپلو بچو نه باخبر یو د هغې د تعلیم نه څومره باخبر یو د هغې د جومات او د مدرسې سره د تعلق زموږ څه حالت دی د هغوی د دین سره د مینې زموږ حالت څه دی دا د قرآن مجید انقلاب دی او د قرآن کریم بدلون دی زما عزتمندو قرآن کریم هم د دې درس موږ له راکوي موږ چې دا څومره ختم وکړو موږ په دې کې توحید ووې چې موږ الله وپېژنو موږ په دې کې عبادات ووې موږ په دې کې حقوق ووې چې د مور او پلار حقونه څه دي د او بچو حقونه څه دي د ګاونډیانو حقونه څه دي او د مشرانو د کشرانو حقونه څه وي دا ټول چې راجمع شي دا به د اسلام په رنګ باندې رنګ کېږي موږ په دې کې دا ووي چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین موږ د ختم نبوت عقیده په دې کې وي او د ختم نبوت د عقیدې نه مطلب څه دی دا زموږ عقیده ده د دې عقیدې په بنیاد موږ مسلمانان یو د دې عقیدې په بابت کې د معمولی شک او د تذبذب په نتیجه کې موږ د مسلمانۍ نه وځو زموږ عقیده دا ده چې د الله تعالی دنیا ته د انسانانو د هدایت لپاره په مختلفو وختونو کې انبیا را لیږلي دي استازي را لیږلي دي چې هغې د الله دعوت او پیغام خلکو ته رسولی دی د هغې انبیاو اخیرنی نبی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دا اخیری نبی دی قرآن کریم کې الله وایي چې دا پیغمبر ستاسو پلار نه دی ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله دا د الله پیغمبر دی استازی دی د دې امت لپاره رهبر دی وخاتم النبیین او دا اخیری نبی دی معنا دا چې د دې نبی نه پس به بل نبی دنیا ته نه راځي او څومره انبیاو داویدار چې دنیا ته راځي هغه به واجب القتلي د هغه به په مخ د ځمکه د اوسېدو حق ورته نه حاصل د هغه نه به سر قلم کیږي او څوک چې په دې عقیده کې د تذبذب شکاري څوک چې په دې عقیده کې د شک شکاري څوک چې په دې عقیده کې د تعویلاتو شکاري څوک چې د دې عقیدې په بابت کې د سخي په محبت او د سامري په محبت شکاري نو زما عزتمندو دی د خپلې عقیدې جایزه واخلي دا د مسلمانانو په صف کې شامل نه دی محمد رسول الله هغه ذات چې د هغه نه دنیا هم قربان د هغه نه د دنیا مال او دولت هم قربان د هغه نه اولاد او بچي هم قربان د هغه نه د دنیا د ځوانه او علمونه هم قربان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شپې پروت دی په خپله چټایۍ باندې ملاستی دی چټایي د څه جوړه وه د کجورو جوړه وه د هغې سر ته داسې معمولي غونته تکیه د زړو چیرړو جوړه ده ټوله شپه دومره جاړي چې هغه تکیه لمده شوې ده او بیا د هغې نه دا اوښکې رابهیدلي دي نو د دې کجورو د پاڼو د لاندې په دې خاورو کې خټه جوړه شوې ده جبرائیل علیه السلام ورله د شپې راغی وی چې د الله تعالی راولېږلم چې د حبیب ته زما تکلیف د څه شي دی څه مسله ده دا چا دردولی دی دا چا خفه کړی دی دا د کفارو د مشرکین مکه د ظلم په نتیجه کې خفه دی که دا د قیصر او د کسرا د ماڼو او د هغې د فوجونو د زور او د جبر نه خفه دی که دا د علاقې ملکانانو او خانانو خفه کړی دی
نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې محمد بن عبدالله بچې او د الله تعالی پیغمبر د چا نه یریږي هم نه او د چا په ظلم هم خفه نه دی خو د خپل امت په بابت کې خفه دی چې زما د دې امت په څه کېږي امتي امتي زما د امت په څه کېږي کله چې وفات کېده نو په دې اخره کې دا شونډې خوځېدې په اخره کې دا شونډې خوځېدلې د عایشې ابی رضی الله تعالی عنها په غېږ کې پروت دی او دا چې دا غوږې ورته ورنږدې که نو د هغه په خولې باندې د آخري الفاظو امتي امتي الصلاة الصلاة د حدیث استادانې مختلفې ترجمې کوي یا دا چې امتي امتي زما امتا زما امتا الصلاة الصلاة ګوره مونځ پرې نه دی ګوره مونځ پرې نه دی ګوره مونځ پرې نه دی او دویمه دا کوي چې امتي امتي زما امتا زما د امت په څه کېږي الله زه خو ترې لاړم زما د دې امت په څه کېږي او الصلاة الصلاة مونځ ګوره د نجات لاره ده مونځ د الله د بندګۍ لاره ده مونځ د دنیا د فلاحۍ او د کامیابۍ لاره ده هغه پیغمبر خو اوس څه کېږي د نن نه د پاکستان د ازادۍ نه مخکې په هندوستان کې د پرویز په نامه باندې یو سړی راغی او قادیانی دی په قادیان کې پیدا شوی و د هغه پرویز احمد نامه وه او هغه په قادیان کې پیدا شوی د نبوت دعوه یې وکړه او دا شی شروع شو دا پاکستان پکې آزاد شو دا مشران ناست د بټو صاحب دور راغی دا فتنه شروع شوله د جنورۍ د میاشتې په 24 تاریخ د دې پاکستان د لر او بر ټولو علماو چې د هر مسلک سره او جماعت سره تعلق ساتي جلیل القدر علماء کرام دا را جمع شو او د پاکستان پاین کې دا ایسه جوړه شوله چې دا قادیانان دا کافران دي دا کافران دي خو دا زندیق کافران دي زندیق دا د هندوانو په شان کافران نه دي هندوان تی ښه دي دا د سیکانو په شان کافران نه دي سیکان تی ښه دي دا د چینیز بود مت عقیدې خاوندانو په شان کافران نه دي هغه تی ښه دي دا د انګریزانو په شان کافران نه دي هغه تی ښه دي دا د یهودو نه هم بدتر کافران دي د یهودو نه هم بدتر کافران دي او د هغې وجه دا ده چې هغوی ځان ته کافران وایي نو کافران دي د دې مسله دا ده چې دوی وایي اخیری نبی دا پرویز قادیانی دی دغه ملعون دی او هغه چې کوم دی خاتم دی او کتاب الوحی په نامه باندې او بلا کتابونه لیکلي دي د هغې خپل تفصیل دی په دې ادارو کې په مختلفو ادارو حکومتونو کې دا خلک کوړي راوړي اخیری خبره کومه زمونږ په دې کلو کې چې کله غلا کېږي غلا دا د چا د سیاست خبره هم نه ده دا د چا د پاټۍ خبره هم نه ده دا د چا د حکومت خبره هم نه ده دا د عقیدې د اسلام خبره ده دا د توحید او د رسالت د عقیدې خبره ده چې زمونږ په دې کورونو کلو کې غلا کېږي نو غل چې د شپې ورشي نو یو ګیټی دې کور ته ورولي نو اندازه لګوي چېرې دا کور والا به ویښي که نه نو چې څه دی یقین را نه شي نو لږ ساعت پس بله یو ګټه ورولي نو بیا هم له خپل یقین جوړ کړي چېرې دا کور والا ویښ دي که نه نو چې بیا دی پوه شي چې څوک ویښ نه دي بله یو غټه ورولي یو غټه سوکي نو چې بیا هم څه جواب را نه شي نو دا غل بیا کور ته دننه ور واوړي دا سویم ځل دی چې دا قادیانان رو منګه تخنی کله راته وي د خاتم النبیین دا ټکی ټیک مه وایه کله وي د ده سره صلی الله علیه وسلم مه وایه بیا چې یوان صدر کې حلب صدر صاحب اوچتو د ته وي د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم پسې دا هې شاته مه وایه بیا د هغې نه پس یو سړی راځي څوک وي ما وزیر کا دا د حکومت ګناه نه دا د هغه اسټبلشمنټ ګناه ده دا د هغه ظالمانو ګناه ده چې دا پری پلان په منصوبه باندې راځي او د اقلیت په کمیشن کې اوس بله شپه شاملو نو مازدیګر یې فیصله وکړه مازدیګر لا یو ما اورېدل او سهار چې پېشمني له پاڅېدمه نو د وفاقي وزیر بیان راغلی و عزتمند څومره د شرم خبره ده ستاسو خو راته پته نشته زه د ډګر یمه موږ په خپل جومات کې 4 جمعې ورځې جمعې مونځ نه دی کړی موږ خپلې محلې په جومات کې 4 جمعې د جمعې مونځ نه دی کړی پولیس به راته په ور کې ولاړ یو تاسو د کوګاو د چملي علم زورور یې تاسو راته پته نشته چې تاسو کړی دی او که به نه یې کړی موږ نه دی کړی تاسو به کړی موږ په هیډ کوارټر کې اوسېږو دقسې به راپسې لګېدلي وو نو بله ورځ مې نشنل بینک ته لاړم تنخوا مې راغستله نو خلک پکې ډېر ولاړو تصویران مې ورله وویسته مې سرکاري ملازم یم خو پرېږده چې به دا تاو خو به د جوماتونو دا خور سوړ کم که نو فیسبوک ته مې ورکړل ما ویلې په جومات کې او په مقبره کې او خلکو مړي کېږي هسپتال ته مړي نه وړي وي په کرونا کې راله ورچوي خلک غمونه نه کوي
زمونږ په دې منځ پوهېږي کې چې څومره مړ وشو 8 او 9 بجې د وخته جنازې کوي چې دا حکومت ته خبر نشي وړي رانه په شماره کې راله راولي په شماره کې راله راولي چې دا په کرونا باندې مړ دی څومره د فتنې دور راغی دې سپینګیرو به دا دور نه ولیدلی دا به دې نه ولیدلی څومره د شرم دور راغی څومره د ذلت دور راغی د دې کرونا په چغو په ټپو کې د محمد رسول الله په ذات باندې ګزار وکړو په پټه باندې ګزار وکړو په غلیب کې ګزار وکړو دا 5م ځل دی چې ګټې کور ته راویشته او د راننوتو کوشش وکړو خو دا زمیندار خلک په دې موږ نه خلاصېږو چې زه خو تعلیم یافته نه یم زه خو زمیندار یم په څارو پوهېږم زه خو زمیندار یم په تماکو پوهېږم زه خو دوکاندار یم زما خو د دې سره کار نشته د قیامت په ورځ باندې به نبي علیه الصلاة والسلام ناست دي حدیث ته وي چې زه به ناست یم حوض کوثر دا لاسونو کې مې جامونه به زما دا امتیان به راځي او زه به خوشحالېږم او دا جام د کوثر به ورکوم وی په دې دوران کې به زما امتیان یو ډله را روانوي زه به وی ډېر خوشحاله شم دا جام به د کوثر نه بیا را ډک کم وی چې ما ته رانږدې شي نو د اسمانونو نه به غلاف راوغورځېږي بس زما او دای په منځ کې به پردې راشي زه به ډېر خفه شم دا شاپیره به ګورم چې څه چل به زما دا امتیان څه شو زما دا ملګري څه شو دا ستړي دي دا د قبرونو مقبرو نه راپاڅېدلي دي دا د ژوند سفر وښلي دي چې دې له زه اوبه ورکمه الله تعالی به ورته ما ته ووایي چې محمده دا ستا امتیان نه دي وایي زه به ورته یم چې دا زما امتیان دي الله نښې پکې زما د امت دي ویلي چې دا ستا په خولې باندې امتیانو دا ستا په خولې باندې دعوېدارو خو ستا سره عشق او محبت الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه فمن داسې دور راغلی دی چې برای نام مسلمانان پاتې شوي یو برای نام د اسلام سره مینه لرو قرآن مجید د دې ختمونو پورې زما عزتمندو په دې باندې حق نه ادا کېږي دا مې درخواست دی چې دا مدرسه ستاسو په ګاونډ کې ده د دې مدرسې آبادي ستاسو آبادي ده په کار دا ده چې د قیامت په ورځ زین الابرار مولوي صاحب او دا طیب لالا الله دې وبخي اوس نشته او شفیق مولوي صاحب دی عبدالناصر لالا دې خو به د قیامت په ورځ وایي چې موږ ورته دکه مدرسه جوړه کړې وه او دې خلکو تم چغې والې وې د نوح علیه السلام په شان به ورته دیم الپتاسو وایي چې انی دعوت قومي لیلا ونهارا موږ ورته شپه ورځ دا چغې وښلې وې ثم انی اعلنت لهم بیا م ورته اعلانونه کړي واسررت لهم اسرارا دا نغري د غاړې جرګې م د دې کوګا د عالمو سره کړې وې ثم انی دعوتهم جهارا دلته غټ غټ دستربندۍ م ورته کړې وې خو فلم یزدهم دعائي الا فرارا د کوګا عالم بیا هم پټو ته تلل خو مدرسو ته نه راتلل د کوګا عالم بیا هم دنیا خوښوله خو قرآن ته نه کېناستل عزتمندو د مشرانو وخت خو تېر شوی دی اگر چې د اسلام دپاره وخت تېر نه وي خو ستاسو یو غټه بهانه خو شته چې نظرم کمزوری شو ژبه هم سخته شوه حافظه هم کمزورې ده حالانکې ستاسو دپاره نبي علیه السلام 2 اجرونه ویلي دي چاله چې ورځي دی دپاره 1 ثواب چاله چې نه ورځي ژبه یې مټاقه ده نظر یې کمزوری په غوږونو کوڼ دی ملا یې دړ کوي زنګونان یې خراب دي دپاره 2 اجرونه دي 2 اجرونه دي 2 اجرونه دي والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فله اجران د دپاره 2 اجرونه دي خو بیا هم د دې خپلو کشرانو مخه دې طرف ته وکئ مدرسې ته جومات ته د الله دین ته دومره فتنې دي دومره فتنې چې تاسو ته زه نشم ویلی زما تعلق د کالج او د یونیورسټۍ د ژوند سره دی او اوس نوې نظریه راوتې ده ایتیزم ورته وایي په دې پېښور یونیورسټۍ کې په دې عبدالولي خان یونیورسټۍ کې په دې بادشاه خان یونیورسټۍ کې زما تعلق د یونیورسټو د کالجونو سره ایتیزم دا نظریه ده چې ایتیزم په نوي نوم باندې چې الله نشته او داسې دا تسبیح به وولي او وي به چې الله کوم ځای دی چې راټینګې کړي د طالب علم تصور ته خو دا طالب علم د دې مکروه عقایدونه د دې مکروه نظریاتونه د دې فساد د دور نه رایستل دا بچي زمونږه سرمایه ده دا رایستل د دې مور او پلار فرض دي دا به له هغې کېږي چې د سکول د کالج سبق ډېر ضروري دی هغه هم ضروري دی دا اسباب د ژوند دي پکار دی دا پکار دی د ډاکټر ضرورت دی د انجینیر ضرورت دی دلته تاریخ دان ضرورت دی دلته جغرافیه دان ضرورت دی دلته د زراعت دان ضرورت دی دلته د ساینسدان ضرورت دی دا ټول پکار دي خو چې د هغه اساس او بنیاد دا په توحید باندې د هغه اساس او بنیاد په رسالت باندې
داغه اساس او بنیاد د الله په کلام باندې، داغه فکر، داغه سوچ، دا داسې مضبوط عمارت پاکستاني مور او پلار د قرآن او سنت په کور کې ودرولي چې دی بیا د شراب خانې ته هم دننه ورشي، نو چې د دا ستنې څوک سنډولی او دا بلاغې کېږي چې د علماو په مجلس کې د دې په خدمت کې. او زه نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې دلته رو جماعت کې لرالم، ډېر زیات خوشحاله شوم چې دې خلکو څومره مینه ده، دا خو د جماعت سره مینه ده. او ما ته بالکل حدیث مخې مخې ته کېده چې کن عالما یا عالم جوړ شه او متعلما یا شاګرد. ریاض الدین مولوي صاحب تاسو نه وایي افطار کې، تاسو رو جماعت کې نه وایي. بالکل هغه منظر پیش کېدو د دې محلې د خلکو چې کن عالما یا عالم جوړ شه او متعلما یا شاگرد جوړ شه، یا به ټیک عالم کېږي، یا به ټیک مولا جوړېږي، یا به ټیک طالب جوړېږي، خو که عالم او طالب نه جوړېږي نو او خاتما د دې شاگرد او د دې قرآن د استاذ او د قرآن د شاگرد خدمت کوه. او ولا تکن رابعا څلورم مه جوړېږه فتهلک، پس تباه او برباد بشي. الله دې مال او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. صدق الله العظيم.